الله رسول الله مبارک ته وایي چې ته ځان ته محمد رسول الله ووایه. نو رسول الله خو آدم علیه السلام د الله نه به احکامات اخیستل او مطلب یې ورکول. رسول الله حضرت نوح علیه السلام د الله نه به احکامات اخیستل خپل امت له به ورکول. رسول الله خو حضرت کلیم موسی علیه السلام چې الله نه به احکامات اخیستل او خپل امت له به ورکول. رسول خو حضرت خلیل ابراهیم علیه السلام چې د الله نه به احکامات اخیستل او خپل امت له به ورکول. هغه ته د خپل کلمه کې د رسول الله ویلو اجازت نشته. رسول الله مبارک ته په خپل کلمه کې د رسول الله ویلو اجازت نشته. د وجه څه ده؟ وجه دا ده چې رسول چې کله د الله رب العزت نه احکامات علي او د الله بندگانو لور کوي نو په اغستلو کې د محتاج د مکان ته د به الله نه د احکامات علي خو په کوم ځای کې علي. او دویم چې کله د الله جل جلاله د بندگانو له دی ور کوي د احکامات نو په دې کې د محتاج د مقام ته. مقام ویل کېږي په بندگانو کې یو مقام د صحابیت دی، یو مقام د نبوت دی، یو مقام د ولایت دی، یو مقام د شهادت د قرآن مجید ذکر کړی دی. آیا هر نبی د چې کله د الله نه علي نو دی به په مقاماتو کې د ټولو مقاماتو نه علي؟ نه. هر رسول چې د الله رب العزت نه والی امت له ورکوي نو د الله په امتیانو کې به د ټولو مقاماتو باندې ورکوي؟ نه. آدم علیه السلام الله جل جلاله نه چې کله د اغستلو ابتدا وکړه د جنت نه او آدم علیه السلام خپل امت له ورکړل دې ځمکه پورې راغلی. حضرت نوح علیه السلام د خپل کور نه د اغستو آغاز وکړو او جودی پره پورې لاړل او هغه ځای پورې خپل امت له ورکړل. حضرت ابراهیم علیه السلام د عراق نه آغاز وکړو د اغستو او تر د مکې پورې راورسېدو. حضرت موسی علیه السلام د مصر نه د اغستو آغاز وکړو تور سینا پورې ورسېدو. حضرت عیسی علیه السلام د خپل مول د غېږې نه د اغستلو آغاز وکړو او خارونه او کلي پسې ولټول او بیا دونه مخکې لاړه چې دویم اسمانه پورې لاړل. نو حضرت آدم علیه السلام هغه په اغستلو کې د هغه مکان د ځمکه ده. حضرت نوح علیه السلام په اغستلو کې مکان هغه د جودی غر دی او د حضرت ابراهیم علیه السلام د اغستلو مکان هغه مکه معظمه ده او د حضرت ابراهیم علیه السلام د اغستلو مکان دا مکه مکرمه ده او د حضرت موسی علیه السلام د اغستلو مکان چې کوم ځای پورې اغستل کړي دي هغه تور سینا ده او حضرت عیسی علیه السلام د اغستلو مکان دا دویم اسمانه پورې دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رسول الله د اغستلو مکان هغه دونه اوچت دی چې یو نبی هلته نه دی رسېدلی. رسول الله مبارک چې په اغستو باندې رالی الله پیغمبر د مکې نه آغاز وکړو. رسول الله مبارک سدرة المنتهی کراس کړه. رسول الله مبارک عرش معلی ته لاړې. په هغه مقاماتو د خدای نه اغستل کړي دي چې هلته یو نبی او یو رسول نه دی رسېدلی. نو رسول الله مبارک دا حق جوړېږي چې ته په رسالت کې دونه مخکې تللی چې بل رسول نه دی تللی ته ځان ته رسول الله ووایه. ځکه آدم علیه السلام ته وی ته ځان ته رسول الله مه وایه، تا ما نه اغستل کړي دي خو لا ډېر زیونه پاتې دي چې ته هلته نه یې رسېدلی، ته ځان ته صفی الله ووایه. حضرت نوح علیه السلام ته وی ته ځان ته رسول الله مه وایه، تا ما نه اغستل کړي خو لا ډېر مقامات پاتې دي چې ته هلته نه یې رسېدلی، ته ځان ته نجی الله ووایه. حضرت ابراهیم علیه السلام ته وی چې ته خو د عراق نه مکې پورې رالی ډېر مکانات لا پاتې دي، ته ځان ته خلیل الله ووایه. حضرت موسی علیه السلام ته وی چې تور سینا پورې راغلی مقدس مقام دی خو بیا هم لا مکانات شته، ته ځان ته کلیم الله ووایه. رسول الله مبارک ته وی چې ته په اغستلو کې سدرة المنتهی نه بره راغلی، عرش معلی ته را رسېدلی، ستا حق جوړېږي دا ټول رسولان دي خو ته ځان ته رسول الله ووایه. پوه شوې په دې نکته؟ پوه شوې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په اغستلو راغی او په ورکولو پیغمبر علیه السلام د الله نه اغستل کړي د عرش معلی پورې تللی دی. په ورکولو کې انسانان نه دي پرېښي، جنات نه دي پرېښي، په جنات او د انسانانو نه هټ کر شجر او حجر لی ورکړي دي، د ونو لی ورکړي، ونو به ورته سلامونه کول، د کاڼو بوټو لی ورکړي دي. د ابو جهل د لاس کاڼي په دې ګواه دي چې هغوی د ابو جهل په لاس کې کلمه ویله، دوی لی ورکړي دي. حیواناتو لی ورکړه کړې ده ان تر دې پورې الله رب العزت فرمای وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تاسو ته یو پیغمبر راځي وای ما د دې ټولو انبیو نه وعده اخیستې وه، یو نبی به تاسو ته راځي، یو رسول به راځي لتؤمنن به،
تاسو په هغه ایمان راوړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه اغستل کړي او انبیو له هم ورکړي دي، امت له هم ورکړي، جنات له هم ورکړي، حیوانات له هم ورکړي دي، د کانو بوټو له هم ورکړه کړي ده. دا خو نور انبیو کوله، د الله پیغمبر پکې دونه مخکې تللی د انبیو له هم ورکړه کړي ده. او ستاسو په ذهن کې دا سوال پیدا کېږي چې انبیو له څنګه ورکړي دي؟ د انبیا خو ته مخکې تیر شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې انبیو پر رسول الله مبارک ایمان راوړی، د کتوبا بادشاه چې پې راوړی. بیا رسول الله مبارک چې په کومه شپه معراج ته تو د الله پیغمبر لاړ بیت المقدس ته، په دې بیت المقدس کې ټول انبیا ورته راجمع شو. دلته رسول الله مبارک د انبیو لمونځ کړی دی، د الله پیغمبر امامو. دا واقعه تاسو اورېدلې ده. او د الله پیغمبر پس وروسته چې کوم ولاړو انبیا دا مقتدیانو، امام چې کله لمونځ کوي، امام په مانځه کې قیام کوي، سر وخوځوئ، وخوځوئ مړه سر، ژبه ونه خوځوئ، سر وخوځوئ، کوي. مقتدی هم کوي، امام په مانځه کې رکوع کوي، مقتدی هم کوي، امام په مانځه کې سجده کوي، مقتدی هم کوي، امام قاعده کوي، مقتدی هم کوي، امام سلام ګرځي، مقتدی هم ګرځي. جواب راکوي، امام ته د خپل رکوع ثواب میلاویږي، مقتدی ته هم میلاویږي. امام ته د قیام ثواب میلاویږي، مقتدی ته هم میلاویږي. امام ته د سجدې ثواب میلاویږي، مقتدی ته هم میلاویږي. امام ته د خپل سلام ثواب میلاویږي، مقتدی ته هم میلاویږي. امام چې کله په مانځه کې قرائت کو قرآن لوسته، مقتدی لوسته دی، مقتدی لوسته دی. امام چې کله قرائت کو قرآن لوستو ماښام مانځه کې، مقتدی لوسته دی. امام ته په دې قرائت ثواب میلاویږي، مقتدی ته هم میلاویږي. امام ته ثواب میلاویږي، قرآن لوسته دی، مقتدی ته ولې میلاویږي؟ د خو نه دی لوسته. رسول الله مبارک بیت المقدس کې لمونځ کوي، د الله پیغمبر رکوع کړی ده، موسی علیه السلام هم کړی. الله پیغمبر ته ثواب میلاویږي، موسی علیه السلام ته هم میلاویږي. د الله پیغمبر سجده کړي، موسی علیه السلام هم کړي. د الله پیغمبر قیام کړي، انبیو هم کړي. د الله پیغمبر سلام ګرځول، انبیو هم ګرځول. الله پیغمبر ته ثواب میلاویږي، انبیو ته هم میلاویږي. زه تاسو نه پوښتنه کوم، زه به د فاتحې خبره نه کوم، ځکه یو طبقه وایي فاتحه به مقتدی هم وایي. زه د قرائت خبره کوم چې ته هم را سره مني. الله پیغمبر چې کله قرآن لوستو، وروسته موسی علیه السلام قرآن لوسته دی او تورات والا دی، وروسته حضرت عیسی علیه السلام قرآن لوسته دی او خو انجیل والا دی، حضرت داود علیه السلام قرآن لوسته دی، هغه خو زبور والا دی، حضرت نور انبیو قرآنونه لوسته دي او صحیفو والا دی، هغوی ته قرآن میلاو نه دی. کله چې د الله پیغمبر قرآن لوستو، نور انبیو قرآن نه دی لوسته. د قرآن په لوستلو رسول الله مبارک ته ثواب میلاو دی، انبیو ته هم ثواب میلاو دی. معلومیږي دا چې رسول الله مبارک په خپل قرائت د الله نه ثواب اغسته دی، انبیو له ورکړی دی. پوهیږئ؟ پوه شوي؟ رسول الله مبارک په خپل قرائت د الله نه ثواب واغست، انبیو له ورکو. نو بیا زما سره دا خبره ومنه چې رسول الله مبارک انسانانو له هم ورکړه کړې ده، چې کله ورکولو کې راغلی، جناتو له هم ورکړه کړې، دی ونو کاڼو بوټو له هم ورکړه کړې. او بیا رسول الله مبارک ان تر دې چې انبیو پورې، انبیو له هم د خدای نه اغستې ورکړه کړې ده. نو په ورکولو کې دا ټول مقامات ختم کړي دي. چې کله په اغستلو راغې، مکاناتو کې د ټولو نه اعلی مکان ته رسېدلی، او چې کله په ورکولو راغی نو په مقاماتو کې د ټولو نه اعلی مقام انبیو پورې هم ورکړه کړې ده. نو د چا دا حق جوړیږي چې هغه ته رسول الله ووایو؟ رسول الله مبارک آدم علیه السلام د الله رسول دی، خو صفی الله ځان ته به رسول الله نه وای، ځکه چې د اغستل کړي دي، خو په اغستلو کې مکانات هم لا پاتې دي، مقامات هم پاتې دي. حضرت نوح علیه السلام د الله رسول دی، خو ځان ته به حضرت نوح رسول الله نه وای، نوح نجی الله به وای، ځکه اغستلو کې مکانات دا لا پاتې دي او مقامات هم پاتې دي. حضرت موسی علیه السلام د الله رسول دی، خو کلیم الله ځان ته به رسول الله نه وای، ځکه اغستلو مکانات هم پاتې دي، ورکولو مقامات هم پاتې دي. حضرت عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی، خو ځان ته به رسول الله نه وای، د الله رسول دی، ځان ته به روح الله وای، ځکه د اغستلو مکانات هم پاتې دي، مقامات هم پاتې دي. رسول الله مبارک چې کله راشي نو دی به ځان ته لا اله الا الله محمد رسول الله وای، ځکه پیغمبر علیه السلام رسالت د الله نه اغسته، رسالت ویل کېږي د الله نه اغستل، مخلوق له ورکول. په اغستلو کې مکانات ختم کړي او په ورکولو کې مقامات ختم کړي دي. دا د کلمې دویم جز دی، محمد رسول الله.